بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو نن په دې تیمرګره کې سټوډنټانو دغه کړی و د احتجاج. نو چې د ملاکنډ بورډ دغه راغلی ریزلټ د هلکانو بیکاره راغلی دی او زموږ سره سخت چیکینګ شوی دی. نو په هغې باندې پولیسو دغه کړی لاټي چارج به کړی دی او والی راوالی هم دی او څه هوایي فایرینګ هم پکې شوی دی. نو زمونږ دغه د بورډ دغه ته دا دغه دی اپیل دی چې بهی او خاص کر زمونږ پولیس محکمې ته چې دا پرې راووته نو داسې ذات لی ووهئ چې یاد ولري بیا ټوله ورځ دغه چې فیسبوک او ټیک ټاک او دغه کوي نو دغه مارکس پرې راځي بیا نو او چې کله ډېر مارکس راشي چې بیا دغه ازاد کړی دی په ملاکنډ بورډ کې نقل ازادي او دا چل دی او هغه چل دی او چې کله سخت راشي بیا احتجاجونه کوي. نو د مونږ بیا د خاص کر زموږ ډي پي او چې کوم دی د ملاکنډ د لوور دیر او د بورډ انتظامیه صاحب ته چې به یې د دې سخت چیکینګ پکې وکړي. کار دی کوي چې پیپر یې ټیک راځي او چې احتجاج راوځي دا خوا دې په ناروا راوتي دي. خلک په خپل حق دپاره راوځي چا څه زیاتی وشي نو چې ته کار نه کوې نو ته به بېل کېږي نه. خو اوسه ته نقل ازاد کړي چې نقل هم ازاد کړي هلته هم د عمل تباه و برباد دی چې دا د سټوډنټانو ته پکې نقل هم ازاد کړي چې ښه به بیا تباه و برباد شي. بیا پر یونیورسټۍ ټولې ټکي پرتې چاته پکې داخلې نه میلاویږي وایي دغه دی په میرټ کې دا راغلی دی په نیم سیمسټر کې ودغتي. نو زمونږ بیا خاص کر پولیسو ډپارټمنټ ته دغه دی چې به سم لاټي چارج پرې ډېره سخت وکړي چې څوک یې صدر یې یا ناظم یي هغه ولې جیل ته ولېږئ چې بیا نه راوځي. دې چې څوک مشري کوي او څوک کومې دغه کوي دا احتجاج کنټرول کوي دغه کس به کې جیل ته واچوئ او ښه سخت په دې باندې خاص انتهایي سخت کاروایي وکړئ چې بیا در راونه وځي بیا داسې په دغه کې راوځي نه. والسلام.